چاچی بر خپل کنډول خپل د شرابو د سکلو د پاره جام د بل د کوپړۍ نه جوړ کړو هغه انسان عزت په ډیر زیات کړو داسې او جهلو زکه تاسو ر شراب دور نه وای تاسو ر زنا دور نه وای تاسو چې وای د جاهلیت په دور کې دا راکارو هغه جهل دور ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله راولېګو الله قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې نازل کو یقینا یو مشکل کار د دین بل چې د جهالت خبره وسکه راشي یو سړی به مړ شو داغه به خپل بیبیان او ښځې پاتې شي زامنو ته به طور میراث پاتې شي په خپلو میندو د پاسه به یې نکاح وتړو د دې نه بل لوی جهل چرته کیدی شي د یو سړي په کور کې به معصومه بچی پیدا شوه هغه معصومه بچی چې د الله رحمت دی هغه رحمت به یې غېږه کې راواغستو ځان سره به یې بیلچه او کشي واغسته لاړ به یو میدان او صحرا ته یو طرف ته به یې غرمو ته لور پرته وه لتې به یې ټکولې ژړل به یې د پلار په زړه باندې به رحم نه راتو پلار به کشې وهله کله چې به یې کنده وکنسته هغه ماشومه بچی به یې کندې ته ور واچوله هغه ماشومه بچی باندې به یې خاورې ور واچولې یو شبه به پلار ناسو کله چې به سونکار او جړه د هغې ماشومې بچی دف شو په ځمکه کې پلار به کشې په اوږه راواچوله کور ته به او وای پمینا مینا راشه پمینا مینا راشه ورلا ختم د قران دی وریږي رحمتنا وریږي رحمتنا پښې بوشي باران دی پمینا مینا راشه نن ختم د قران دی د رب انوار وریږي والسلام فرمایل تبرک بالقرآن فإنه کلام الله وخرج منه تاسو په قرآن باندې برکت حاصل کړئ ځکه دا د الله کلام دی او د الله د ذات نه راوته او بیا دومره خبره ذهن کې یاد ساتئ چې هر یو متکلم چې په یو خبره باندې تکلم وکي یعنی یو لفظ د خولې نه راوباسي نو د هغه متکلم تمام کمالات په هغه کلام کې دن نه او دغه متکلم پرې کلام کې دن خفیا ناسی زیب النساء دا یو شاعر جنۍ وا دا د عالمگیر لور وا او دا یو بهترین شاعر وا دی به اشعار وی اشعار ډیر زیات خوندورو خدا ډیر زیات پردهدار وا چالیدلی نه وا دریر پلار یو نوکر دی عاقل خان نو میره آغا عاقل خان وی چې د دې زیب النساء کلام خو ډیر زیات اورم اشعار ډیر زیات اورم اشعارو کې ډیر زیات خوند حسن دی یره چې دا زیب النساء ما یو نظر وکته چې دا بسنه منزنانی چا زیب النساء ته خبر ورولېګا وی عاقل خان داسې خواهش ظاهر کړی ری چې زیب النساء لیدل غواړم هغه ورته دننه په ټوکړه کاغذ باندې او شعر راولېګا چې عاقل خان خبر شوی ما زما د لیدو خواهش دې ظاهر کړی ری زما لیدل ستا ناممکن دې ځکه زه یو حیادار زنانې ما خو که ته زما لیدل خامخا غواړې زما اشعار ګوره ځکه زه په خپلو اشعارو کې دننه داسې پټه ناسته یم لکه څنګه چې په ګل کې دننه خوشبوی پټه ناستی نو هر یو متکلم دا په خپل کلام کې دننه خفیا ناسی مسلمانه کته داوي زه د رب زیارت کول غواړم رب لیدل غواړم زما دا خواهش دی دا تمنا میرا دا الله کلام چې رینو قرآن مجید دی تبرک بالقرآن فإنه کلام الله وخرج منه دا د الله کلام دی کتر الله دیدار کول غواړي قرآن په غور سره قرآن په تدبر سره قرآن په سوچ سمجھ سره وایا او دا فکر کوا دا تصور کوا چې دا زما د رب د ذات نه راوته کتاب دی ان شاء الله تا ته په کلام کې الله په نظر راشي او کله چې تا په تدبر سره په غور او فکر سره په سوچ سمجھ سره د قرآن تلاوت شروع کو قرآن کله کله تا ته د الله د توحید په اثبات کې اسمانونه بیانوي کله کله تا تر الله د توحید په اثبات کې ځمکه بیان کی کله هواګانې بیان کی کله الله فرمایي د ستورو ته وګورئ کله انوار او سپوږمۍ بیان کی تا چې په غور او فکر سره په سوچ سمجھ سره قرآن
دا درې قرات وکاو تلاوت وکا ان شاء الله بیا بر اسمان ته ګوري تا ته تصور کې رب په نظر باندې راځي ففي كل شيء له آیه تدل على انه واحد په هر یو سیس کې شاعر وای دا الله د قدرت نخ پرترا او هر نخ تا تر आवाज کې چې الله یو دی خو مونږ چرته بغور فکر سره تدبر او سوچ سره قران نه لوسته پرې وجه د هر یو مسلمان د هر یو انسان خواهش دار چې زرب دی رب وینم او دا د انسان خواهش نه بلکې دا یو امر شرعي دی علما ناس دي حدیث جبرائیل مشهور روایت ته حدیث ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل صحابه سره ناس ته صحابه کرام عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو ناشنا کسران نوت دعوت تک سپینه کپڑی دی تک تور یختی دی منګ ګورو سړی ناشنا ری منګ پیژننو بل طرف ته منګ سوچ او فکر ویوړو کله یو مسافر د بهر نه راغلی نو د په کپړو خور سفر آثار نخکاری پکار د کپڑے په دړو خراب شوی د په وختو باندې د سفر آثار خو په نظر باندې ناراضي راغ ډایرکټ د نبی له صلوات والسلام مخ کې کیناس نبی له صلوات والسلام سره د خپل ګټنی او زنګونان د نبی له صلوات والسلام د زنګونان مبارک سره ولګول او د نبی له صلوات والسلام نه یو سو تپوسونه کوي پاره کې یو تپوس داو چې مل احسان احسان سی شهره زده پر خبر کوم دا یو امر شرعي دی چې ته عبادت کې نه دا فکر او غور بکې دا سوچ بکې دا تصور بکې چې زر خپل چرینو دا انم نک مسلمان قرآن هم په دغه سوچ سره تاول وسته ان شاء الله ستا زړه کې به الله انقلاب راولي کسمیل مراغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره کینس تپوسونو کې ودا تپوس کې مل احسان یا رسول الله احسان سشي ته احسان سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب ورکا ان تعبد الله کانک تراه احسان داره چې د الله عبادت داسې کوله چې تا الله یې نه فإن لم تكن تراه فإنه يراك کچرته کې را سوچ ته نشي کوله چې زرب انم کم اس کم دا سوچ او تصور کو چې زما رب مایني انبیاء ته د احسان اول درجه تمام انبیاء تاثیر دا ذکر تمام انبیاء یو مټه دا وربشي چې کم دین استاد غرونو د وحد د غرد سونه صدقه کول نه زیات چرینو اجر لري زکه انبیاء چې عبادت کوي په عالم مشاهده کې کوي ان تعبد الله کانک تراه داس عبادت کوله چې تا الله یې نه امت چې کم نه په عالم غیبوبت کې کوي فإن لم تكن تراه فإنه يراك ندایو امر شرعي هم دی کچرته کې دغه حدیث مطابق منګه قران مخ کې کولاو کو چې دا زما د رب کلام دی زما د رب د ذات نه راوته کتاب دی زما د رب او بیا دا خبره هم ته معلومه را چې کلام یو انسان د زلن راو باسي په جواب باندې تکلم دی او سیز وکي دا الفاظ درې یو قسمه جامه لګره نور دا کلام اصل کې دا دغه متکلم دل جذباتي مثال په تور باندې ما یو خبره وکړه او خبره د خنداوه هغه خبره تاسو وخندولې دا د الفاظو کې کمال نو چې تاسو وخندولې بلکې دا هغه جذباتو چې ما تر دې الفاظ لباس ور واغستو اومدغه شانتي ما غم خبر وکړه تاسو باغې باندې وجړل دې الفاظو کې کمال نو چې تاسو وجړولې بلکې دا دل جذبات زما د زړه د غم چې هغه تاسو وجړې نور د الفاظو جامه ما ورکړه اومدغه شانتي الله د قران متکلم دی الله قرآن او دا کتاب دا اللہ کلام دے دا اللہ دن چی کم کمالات تھی اگر دے الفاظ په شکل او جامه کې بهر تراوتی کم یو انسان چې د کلام تلاوت کوي پرې باندې ځان پوي په غور او فکر سره دا د الله او کمالات ځان طرف ته کم دین او دا حاصلې پرې وجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زکو فرمایل تبرک بالقرآن فانه کلام الله وخرج منه پرې کلام سره تبرک حاصل کړي برکت حاصل کئی زکا فإنہو کلام اللہ دا اللہ کلام دے وخرج منہو دا اللہ دا ذات نراوتے کتاب دے وز دا کمالات پا منگا علا سلو چی من کم از کم زان دا قرآن پا معنی بانی پوکو من زان پا ترجمہ بانی پوکو من دا قرآن پا مفہوم بانی زان پوکو او بے خب سوچ سمجھ سر جی کم دینو لولو معنی بانی غور کو
ترجمه باندې فکر کو زما رب ما ته پرې کلام کې څه پیغام را لېږلی دی دا برکت پاله انسان ته چې دی نو دا حاصلېږي او بل د حدیث نه پته ولګېده رسول الله مبارک فرمایل تبرک بالقرآن فإنه کلام الله وخرج منه تاسو پرې کتاب سره قرآن سره برکت حاصل کړئ ځکه دا د الله کلام دی وخرج منه دا الله د ذات نه راوتی کتاب دی یو انسان دا وایي زه خپل رب ته ځان ورنږدې کول غواړم خپل رب ته ځان ورنږدې کول غواړم زما خواهش دا دی زه خپل رب ته ورنږدې شم نبی علیه الصلاة والسلام موږ له مسله حل کړه تبرک بالقرآن فإنه کلام الله وخرج منه دا الله د ذات نه راوتی کتاب دی انسان د خپل غوږونو په ذریعه سره خپل جسم طرف ته چې کوم دی نو ورکوس کی دا الله سره د دې کتاب په ذریعه سره چې کوم دی د انسان جوړ راغی قرب راغی دا الله سره نزدېکت چې دی نو راغی ځکه امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه هغه وایي ما خپل رب ولید یو کم سل پیرې په خوب کې ما وی که سلم پیره مې خپل رب ولیده د رب نه به د یوې مسلې تپوس کومه یو جواب به د رب نه تپوسم چې رب یو انسان دا خواهش لري دا تمنا لري د یو انسان په زړه کې دا جذبه چې هغه تا ته در نږدې کېدل غواړي رب په څه ذریعې سره به تا ته در نږدې کېږي ما چې سلم پیره خپل رب په خوب کې ولیده ما د رب نه هم هغه مسله وتپوسله رب یو انسان تا ته در نږدې کېږي په څه طریقې سره به در نږدې کېږي زما رب مال جواب راکړه د دې قرآن په ذریعې سره به را نږدې کېږي پته ولګېده فإنه کلام الله وخرج منه دا الله د ذات نه راوتی کتاب دی په دې وجه ابن عربي صاحب یو عجیبه خبره ذکر کړې غور سره واورئ ابن عربي وایي کله چې قیامت شي دا ځمکه تر اسمانه پورې دا د جهنم ځای دی ګورې په دې باندې به جهنم چې دی نو دا بلیږي اوس موږ مسلمانان هم پرې ځمکه کې یو کفار هم پرې ځمکه کې دي دا ځمکه چې دی د اسمانه پورې ابن عربي صاحب وایي دا د جهنم احاطه را دا د جهنم ځای دی گویا چې د قیامت په ورځ باندې د کافر جهنم ته غورځولو ته ضرورت نشته دی د مخکې نه په جهنم کې دی ځکه دا ځمکه ځای د جهنم دی خو صرف مسلمان له پکار داري د دې جهنم د حدودو نه ځان وباسي او بیا ابن عربي صاحب وایي کله چې مسلمان د دې جهنم د حدودو نه ځان وباسي د هغې طریقه کار به صحیح د هغې دپاره ابن عربي صاحب وایي چې الله د برې نه یو رسۍ را ځوړنده کړې ده مسلمان به په دواړه لاسه سره دا رسۍ مضبوطه نسی واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هغه رسۍ څه شی دی هغه رسۍ د الله کلام دی الله زمکه ته انسان ترا زوړند کړی را دا الله د طرفه اے انسان پرې قرآن باندې منګولې خخې کا دې قرآن باندې ځان پوکا پرې کې به بعضې اوامري رب تا تر بعضې کارونو حکم کړی بعضې به منهیاتي د هغې نه به رب ته منع کړی کله چې په دواړو لاس سره تا دا منګول به پرې رسۍ باندې چې دی نه دا منګولې خخې کړې نه رب به تا ډایرک خپل طرف ته چې دی نو دا راکاږي فإنه کلام الله وخرج منه رب بر خپل نږدې طرف ته چې کوم دی نو راکاږي د دې جهنم د حدودو نه بر بیا وباسي اوس موږ ته پته ولګېده چې د دې جهنم نه د بچاو دپاره الله موږ ته رسۍ را ځوړنده کړه مثلا یو سړی کوهي ته ښکته ور پرېوته کوهي نه دی راختې نه شي خلک د له پاسه نه رسۍ ور ځوړنده کړي ډېر رسۍ په دواړه لاس سره مضبوطه ونیسي او بله کس ورته وایي چې رسۍ مضبوطه ونیسه هسې نه چې د لاس نه دې خلاصه شي کوهي ته بیا ور پرېنوځي دی رسۍ ونیسي او هغه رسۍ بره راغونډېږي رو رو اله پاسه کسې راغونډوي دی بره کنارې ته ور وخېږي همدغه شانتې ابن عربي وایي دا ځمکه د جهنم حدود دي کافر د قیامت په ورځ باندې جهنم ته غورځولو ضرورت نشته دی مخکې نه جهنم کې دی مسلمان ته ځان د دې جهنم د حدودو نه وباسه رب د قرآن په شکل کې رسۍ را ځوړنده کړې ده دا مضبوطه ونیسه په دې باندې عمل وکړه دا وګوره زما رب ما ته په دې کلام کې څه پیغام را لېږي چې رب تا د جهنم د حدودو نه وباسي موږ ته پته ولګېده چې هغه رسۍ قرآن دی اوس دا قرآن داسې رسۍ ده
چې دا رسۍ د ستلۍ نه نه جوړه چې موږ یې په دواړه لاسو کې ونسو، دا رسۍ د وسپنې نه نه جوړه چې موږ یې په دواړه لاسو کې ونسو، ځکه دا یو حسي شی نه دی، دا خو یو معنوي رسۍ ده. وس دا به موږ نسو پس سره په لاس سره خو دا رسۍ نه نیوی کېږي، دا رسۍ چې کوم دی نو په زړه سره نیوی کېږي. د قرآن له به په خپل زړه کې ځای ورکړې، د قرآن عقاید په خپل زړه ته ورګوز کړې، د قرآن محبت په خپل زړه ته ورګوز کړې. تا خپل زړه کې چې کوم دی دغه رسۍ مضبوطه وتړله، د برې نه به رب کائنات تا جنت طرف ته راکاږي. دا کلام هغه رسۍ ده، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نو سوچ او فکر سره نو خبره ما دې پورې کوله. د قرآن تعارف تاسو مخکې کوم چې قرآن سره قرآن چې کوم دی د رب کلام دی، قرآن چې دی نو دا د رب دیدار دی، د رب لیدل دی. قرآن د الله سره کلام کول دی. ګوره کچرته کې زمونږ زړه ته الله دا مسله ښکته ورکوزه کړه، انشاءالله زمونږ به د قرآن سره محبت پیدا شي چې دا رب زما د رب چې دی نو کلام دی، زما د رب سره خبرې دي. کله چې دا خوند موسی علیه السلام واغسته چې د رب سره خبرو کې څومره مزه ده. موسی علیه السلام تذکره ترجمه سر ته ورسېده. موسی علیه السلام تاسو احوال دغه 14مه سپاره کې اورېدلې د علماو نه. موسی علیه السلام لا الله پیغمبري او نبوت ورکړي، کوه تور باندې الله پیغمبري چې کله ورکوله حضرت موسی علیه السلام لا الله دوه غټي معجزې ورکړي. یو معجزه د موسی علیه السلام دا چې ترخ کې به لاس داسې ورمنډه او بیا به داسې کو د موسی علیه السلام لاس پرنا کوله د سپوږمۍ په شان. او دویمه معجزه حضرت موسی علیه السلام دا چې کله به امسا خپل ښکته ورګزاره کړه د هغې نه به الله یوه اجدها جوړه کړه. هغه اجدها به داسې خوځېده. کله چې موسی علیه السلام لا الله دغه معجزه د عصا او د امسا ورکوي، الله تپوس د موسی علیه السلام نه کوي، اے موسی وما تلک بیمینک یا موسی، اے موسی علیه السلام تا پر خپل خی لاس کې څه نیولي؟ زه صرف دومره خبره تاسو ته کول غواړم چې د رب دیدار غواړئ، کلام موجود دی، د رب سره خبرې کول غواړئ، قرآن موجود دی. موسی علیه السلام نه رب تپوس ځکه وکړه چې موسی علیه السلام د امسا ته وګوري، اسې نه چې د امسا ګزاره کړي او دی وایي چې رب امسا ما بل ځای پرېښودې وه، دا مې چېرته مار په لاس کې راغستی چې داسې وینې زه دې تپوس وکړم چې دی ورته وګورئ چې مار نه دی. ګورې امسا ده، مار به تې اوس یو شبه پس جوړېږي. الله وفرمایل وما تلک بیمینک یا موسی، اے موسی علیه السلام پر خی لاس کې رسه نیولي. یو سپینګیری بهر په روډ باندې روان دی، د هغه سپینګیري سره پلاس کې یو کڅوړه ده یا د هغه سره پلاس کې امسا ده. یو کس تپوس وکړه بابا پر لاس کې رسه نیولي، د دې جواب به بابا دومره ورکوي چې امسا، بس د امسا سره د دې جواب ادا شو. الله تپوس وکړو وما تلک بیمینک یا موسی، اے موسی علیه السلام خی لاس کې رسه نیولي. جواب د موسی علیه السلام دا پکارو عصا دا امسا ده. خو موسی علیه السلام ته پته وه چې خبرې د رب سره دي، خوند یې د رب په خبرو کې. نن که موږ ته هم دا پته ولګېره قرآن د الله کلام دی، قرآن د الله سره خبرې کول دي. کله چې دا حقیقت زموږ او ستا زړونو ته ورکوز شو، په خدای قسم یو سکند دپاره به قرآن موږ د ځانه لر نه کړو. موسی علیه السلام سره د رب د خبرو ډېر زیات خوند ده. موسی علیه السلام عصا سره جواب ورنه کړه، رو چې دی نو کلام یې اوږده چې خبرې د خالق سره دي. هیا دا چې ده عصایه زمام سره شروع کې رهیه ضمیر سیوا کا، عصا سره د یې متکلم ضمیر سیوا کا، دا چې دا زمام ساله ز خبره خود اے موسی علیه السلام دومره اوږده کړه، نور خو بس د جواب خو ادا شو کنه. ځکه الله خو دغه سي د ماهیت تپوس کړو ستا په لاس کې تا څه نیولي؟ وما تلک بیمینک یا موسی، تا چې دا چې دا زمام ساله جواب پورو. خو موسی علیه السلام ته پته و چې د رب سره خبرې دي، مقاصد هم بیانې. رب اتوکل علیها دې ته زه ډډه وهم واحش بعلی غنمی، پرې باندې بزو ته پاڼې راتوږم، ولی فیها معارب اخرى، زما دپاره پرې کې نور هم مقاصد دي، نور هم فواید پرې کې موجود دي. رب د ماهیت تپوس کړو. موسی علیه السلام د ماهیت سره سره د دغه سي د تعریف سره سره چې کوم دی د هغې مقاصد هم بیانوي. موسی علیه السلام نه تپوس وکړئ اے موسی علیه السلام تا خو د سوال نه جواب اضافي ورکړو. موسی علیه السلام عشق او زکه د رب کائنات سره خبرې وي. الحمدلله نن الله هم زموږ او ستاسو لاسو د کلام را رسولې.
مسلمان که د رب دیدار کول غواړي قرآن موجود دی. مسلمان که د رب سره کلام او خبرې کول غواړي قرآن چې دی نو دا موجود دی. کله چې موږ په دغه سوچ او فکر سره د قرآن تلاوت شروع کو یو یو لفظ کې موږ غور او فکر کو دا زما د رب د طرف راوته کلام دی. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه الله دې په خبر په کروڑو رحمتونه راوړي عجیبه خبره کړې ده چې کله کله زه سوچ وسم یا یو بل مسلمان سوچ وکي چې ربا منګه مونږ کو رب ته خو مونږ نه کې رب نور عبادت منګه کو رب ته خو عبادت نه کې رب یو بداس عبادت چرته همي داس یو د ثواب کار به همي رب چې تاوم کړه منګه هم کو. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه وای ک یو مسلمان هغه کار کول غواړي چې رب کړي ره هغه د قرآن تلاوت ته ځکه قرآن د الله کلام دی. الله داسې فرمایلو ذالک الکتاب لا ریب فیه مسلمان تم دغه په شان دي تلاوت کې تم هغه دا وکړه کوم چې رب کړي را. قرآن موجود دی زبردست کتاب موجود دی. بیا موږ د دې نه غره به غور یو موږ الماره کې پروت عام کتاب دی. عام کتاب نه دی د رب دیدار هم دی د رب سره کلام هم دی د رب سره خبره او ترې هم دی. او کم یو انسان چې په سوچ او فکر سره د قرآن تلاوت شروع کې ان شاء الله زړه کې ورته انقلاب راځي. صحابو کې فورا انقلاب ولې راغی؟ صحابو د دور نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دور نه د قرآن نو د نزول د دور نه مخکې ته په عربو باندې یو نظر وګرځوه. عربو کې ور ټولنه غیرتی انسان هغه تصور کېدو د چا په بلې بر انسانانو کوفړې ډېرې زیاتې پرتې وي. هغه انسان قدر او عزت په عربو کې چا چې بر خپل کنډول خپل د شرابو د سکلو د پاره جام د بل د کوپړې نه جوړ کړو هغه انسان عزت په ډیر زیات کړو. داسې او جهلو ځکه تاسو ر شراب دور نه وای تاسو ر زنا دور نه وای تاسو چې وای د جاهلیت په دور کې دا راکارو هغه جهل دور ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله راولېګو الله قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې نازل کو. یقینا یو مشکل کار د دین بل چې د جهالت خبره وسکه راشي یو سړی به مړ شو داغه خپل بی بیان او خزی پاتې شي زامنو ته به تور میراث پاتې شي په خپل میندو را پاسوي نکاح وتړو د دین بل لو جهل چرته کې راشي. د یو سړی په کور کې به معصومه بچي پیدا شو هغه معصومه بچي چې الله رحمت ته هغه رحمت په غیږ کې راوغستو ځان سره به بیل چاو کشي واغستا لاړ به یو میدان او صحرا ته یو ترتب غرمو ته لور پتوا لتی به ټکولې جړل وي د پلار په زړه باندې به رحم نه راتو پلار به کشه وهلا کله چې وای کند وکنستا هغه ماشومه بچي به کند ته ورواچولا هغه ماشومه بچي باندې به خور ورواچولې یو شباب پلار ناسو کله چې وسونکار او جړه د هغه ماشومه بچي دف شو پزمکه کې پلار به کشه په ګر واچول کور ته وراغه. الله فرمایي توارا من القوم من سو کله چې بد لور زیره ورکړې شو و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسد وهو كظيم غسینه بډکو مخ په تورو سوچ فکر به کو ایا د شرم سره پریدم که خاور کې خاغم لګ سات پس په سوچ وکړه خاور کې می خخ کړه یو ورځ دو ورځې و پریشانی که چرته ژوندې می پرې خور ټول عمر به خلک په غور راکې د دین لوی جهل چرته کې راشو. داسې دور ته جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله راولېګا دا کلام چې کم دین راولېګا هغه خلک چې یو بل خلی ته به لاس ورچول چا به خپل خلیلن وړې وړې هغه به تراخ کو دا هغه خلق ته الله قرآن راولېګا نبی علیہ الصلوۃ والسلام راولېګا هغه خلق عربو د قرآن په معنا او مفهوم پویدل نبی علیہ الصلوۃ والسلام غونته استاور سره کله چې قرآن په سوچ سمج سره ولوستو هغه خلق د یو بل د خلینو به نوړې را شو کولې وز دا خلق د قرآن نورست بیا آلات وګوره چې څنګه آلا شو. تاسو په ذیل اعمال وغیرہ کې واقع اورېدلې ده یو صحابي او یرموک په جنگ کې زور عالم د جنگ میدان ته جنگ ختم شوه زور عالم زخمیانو باندې چکر لګو ما وکتل زماره ترزه زخمی حالات کې پروت ته زن کرن سلګيري تند اغستره د جنگ په میدان کې ماته د ترز یمال او ما یو جام او ګلاس راډکو زجر تر د زخوال اور عالم یو کسبل چرنو په غلي आवाज کې مال او په هغه دور کې د قران نمخ کې چې یو بل د خلین نوړې را شوکې نن ایثار او قرباني ته وګوره کله چې سوچ او فکر سره
قرآن ولوستو قرآن په معنا او مفهوم ځان پوکه بلکې سوی مال او بو زماره تر زوی مال او بو مراوړه الان کې زما زن کدن دی زبر تند په حالت کې ما شم دی بل ویسا ما بل جام ورسو دو بو بلکې سواز کو مال او بو بل زخمی ماتو اشاره کوي دل ویسا مال مرا کو زدریم کس لور علم کله چې ماغله جام ورسو دا صاحب پرواز کړي د تند په حالت کې وفات ته زد دویم تر علم د دویم روحم خطر لري زره ترزوی تر علم زماره ترزوی سوم د تند په حالت کې خطر زما لاس کې چې کم دینو جام داسې پاتې شو قرآن راغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغه غور او فکر سره قرآن وکته شو نن قرآن هم موجود دی زما استاد لکه انقلاب را نغه زما استاد معاشره کې انقلاب را نغه ولی موتا به چرته غور او فکر نه کړي بس د جبی په سر باندې په مخ باندې زغلا غور او فکر سوچ او تدبر سره مونږ قرآن نه لوسته کني قرآن هم هغه قرآن دی کم چې سوار لسو کال مخکې د هغه عربو چې کم دینو تقدیر بدل کړو داغه حالات چې رینو دا بدل کړو ایثار او قربانی رااله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کې ناشته یوم المشبه لراغه یا رسول الله میلمایما نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابو ته وای ای زما صحابو دا زما میلمره سوق په ډوډۍ لبوزي یو صحابي را روان کو راغه کور کې ورته بیبي خوراک ډیر زیات کم دی کور کې سشته نه ما شومان نه هر دل سورزو دا غو د پاره مله خوراک بچ کړي ری ورته وای ما شومان دوکګه ما شومان اودکا خوراک پچلینو راوړي بیبي ورته وای ما شومان خو بزو دکما خو بیا به ورسته مونږه د دې میل مسروم کینو پردې حکم لانو راغله تب هم میل مسر ناسه زب هم ناسیم ک مونږه میل مسر خوراک نه کو شاهد میل مم خوراک نه کوي مونږه درې کا سفر خوراک باندې مړی ګنا صحابي ورته طریقه خای تب ډیوا مړه کې چې ډیوا کې صاحب دې لاړ بشي ډیوا کې وکار شروع کې ز ډیوا چرینو لا سموما زبت یاره کې اس خلا چپوم تب الت ډیوا کې لګي سمې بینا ملمو پرې طریقې سره مړ کو سبا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جبرائیل خبر را لګي نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابي ته وای بیگا خور ملما سره عجیب کار تاسو کړی ری الله قرآن کا آیاتونه د هغه صحابه مبارک را نازلې چې دغه صحابه چې کم دي ويثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه پخپل ځان باندې بل ترجیح ورکي اگر که پخپل باندې مجبوري که پخپل نهر تیر کی نهر شوګي رکی هو چې بل انسان ته کم دی دا فائدہ ورسی قرآن انقلاب راوس وسما قرآن موجود دی مسلمان تا چرته غور نه کړي چې دا زما د رب کلام دی په یو هر باندې سوچ نه کړي په سوچ سمجھ سره قرآن قرات شروع کا غور کو په معنا کې خو ال چې علماء تناسه او معنا او ترجمه دې ذکرې چې زماره ماته پرېږي سمې سجا او پیغام را لګلې ان شاء الله ستا ژوندۍ کې به هم داغه په شانتي انقلابات راولي هغه خلک چې یو بل دخلینه وین وړي شو کولی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا ورست په امت کې اوله درجه صدیق اکبر دا رسول الله مبارک پسې دویم استی صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ختم نبوت تقاریر کې بتاوس تخبل علماء ویلي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ک زمانہ پس بل نبی وینو دا به عمرو رسول الله مبارک حدیث ته ک زمانہ پس بل نبی وینو دا به عمرو علماء دغه کې سوچ کوي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نورست خو حضرت ابوبکر صدیق درجه وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې زمانہ پس بل نبی دا به عمرو صدیق اکبر ول پر خود ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام نورستا د صدیق اکبر نه اول نمبر دا خو حضرت ابوبکر صدیق چې کمنو درجه را علماء کرام د خپل ذوق مطابق جوابات کړی دي الله ری پکروړو رحمتونه راوري د مولانا اشرف علي تانوی رحمت الله علیه هر ځای کې راس جواب ورکړي هغه آیات یا حدیث انسان زړه پاغه باندې یخشي مولانا اشرف علي تانوی رحمت الله علیه ظاهر خبر رسول الله مبارک فرمایل ک زمانہ بعد بل نبی لو کان بعدی زمانہ بعد بل نبی دا به عمرو حضرت ابوبکر صدیق دا خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رنگ کې داسې رنگ شوره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره داسې پیو شوره چې صدیق اکبر بادیت قبلین نه بادیت خو علی چې صدیق اکبر خو قبل ولې کنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رنگ کې رنگ دے رسول الله مبارک فرمایل زمانہ بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو پیر ورتا یو خپل غلام خوراک راوړ ورته وای آقا را خوراک می راوړې دا اخري صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ
دا غې نه یوه نوړۍ وکړه غلام ته تپوس کوي یاره جي نور کله ما خوراک راوړ تاسو به زمانه پوره تفشیش کوو چې دا ری کم ځای ګټلې په څه طریقې سره دی ګټلې دا ری رقم ځای نه چین راوړ چا درکړو نن خو ما تاسو له خوراک درکه تاسو ډایرک اخوړ تپوس یې ونه که صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه وی بچه ډېرې ورځې را باندې نهارې تېرې شوې د لوږې چې کوم دی نو تیاره وه ما ځکه تپوس تانه ونه که اوس خو مې نوړۍ وکړه یوه که نه اوس خو راته ووایه چې د کوم ځای نه راغلی غلام ورته وایي چې دا د جهالت په دور کې ما یو ځای کې منتر ویلی او سحر مې ویلی هغې خلکو ته مې دا قرض پاتې شوی د هغې هغه اجرت یې نه و راکړی نن هغه ما ته په اجرت کې میلاو شو تا تپوس ونه که ما هم څه ونه وې تا ترې نوړۍ وکړه صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه وی هلاک دې کړم حضرت ابوبکر صدیق د څو ورځو چې کوم دی هغه خېټه نهره ده معده بالکل خالي ده یوه نوړۍ به څه الټې کي بار بار چې کوم دی نو ګوته په خوله کې ورمنډي الټې کوي خو یوه نوړۍ راوځي نه هله وې اوبه ورشئ راوړئ یو ګیلاس د اوبو څکي بیا حلق ته ګوته اړمئ الټې کوي نوړۍ بیا هم راونوته بیا بل ګیلاس کی بیا حلق ته چې کوم دی نو ګوته اړمئ بیا هم الټې وکړې نوړۍ راونوته څو پیرې اوبه وڅکې بیا هغه نوړۍ د یو ګیلاس سره راووته صدیق اکبر الحمدلله وی چې هغه حرام لقمه زما په خېټه کې چې کوم دی نو هضم نه شوه قرآن انقلاب راوست انقلاب راوست ځکه غور او فکر سره چې کوم دی نو صحابه او قرآن زده کړه د نبي علیه الصلاة والسلام نه انقلاب راغی نارینهو کې انقلاب او زنانو کې انقلاب راغی تاسو ته به د زنانو یو لوی مرض معلومي زنانه خاوند چې دی دا که 1 کروڑ روپۍ تنخواه ومالي نه دا ښځه ورته وایي لاړ شه پاکستان کې دې ګزاره نه کړي بل ملک ته لاړ شه دا وایي چې بس راوړې دا پیسې او داسې راړولې ښځه ذات دا په پیسو باندې چرته هم نه مړېږي د دیو دا حرس چې کوم دی د دیو په خټه کې اغېږلی دی کله چې قرآن راغی وګورئ زنانو کې څنګه انقلاب راغی حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها را حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها روژه را خپل خورۍ ورله څه تخفیه او تخایب بارونه راوړل سونه پکې هم ده چاندي پکې هم ده هغې کې خوراک هم دی حضرت عائشې صدیقې رضی الله تعالی عنها هغه وینځوئ موره به ستا خورۍ چې کوم دی هغه څه تحفه را لېږلې ده حضرت عائشہ صدیقه ماتې مخې بچه شروع شه تقسیموه تقسیم شروع شو مکمل طور باندې چې کله ختم شل نه هغه وینځه ورته وایي چې ستا خو روژه وه پرون دې هم روژه ماتې کې څه نه دي خوړلي نن دې بیا په نهره باندې روژه نیولې وه چې تا دې ځان له لږ پاتې کړی روژه خو به دې پې ماته کړې وه ورته ویې تا ماته وسوې وختي دې ولې نه وې زما خو خیال هم دې طرف ته چې دی نو دا نه و هغه زنانو کې هم انقلاب راغی د نبي علیه الصلاة والسلام صحابي دی کور ته دننه ځي او بهر ځي ښځه دې تپوس کې سړیه ولې څه چل دی ولې غم دی ولې پریشاني ده ورته وایي ښځې پرې زړه باندې مې یو بوج دی یوه ساړوبي ده زما په مزغو یوه تیاره ده ولې مال سیوا شوی دی مال چې کوم دی نو زیږ وهلی تجارت سامان سیوا شوی دی زما په زړه باندې بوج دی چې د دې سره څه وکړم د دې خو به سبا ورځې د قیامت په ورځ حساب کتاب وي ښځه ورته عجیبه خبره کوي ورته وایي الله د صدقې لار نه ده رایستلې هله صدقه که که نه دی لاړ د شپې چې کوم دی نو 6 لکه روپۍ دا صدقه کړې سهارې ښځې ته وایي جزاک الله الله دې تعالی جزای خیر درکړي تا زما د ذهن دغه بوج په تخفیف کې چې کوم دی نو زما سره ډېر زیات لوی تعاون وکړ دا مشوره چا ورکړه دا ښځې ورکړه که چېرته د دې دور ښځې سړي ته به وې چې لاړ شه په سودې کښېنه که نه چې میاشت کې سیوا شي یا یې چاله ورکړه بیا چې کوم دی نو هغه پې ځانه مزاربت کوي څه تجارت په پې کوي سیوا کېږي به زنانو کې انقلاب راغی کله چې زنانو ځان په قرآن باندې پوه کړه د نبي علیه الصلاة والسلام غونته کې مدرس او استاد صحابو ته مهیا شو قرآن انقلابات راوستل که موږ او تاسو هم پرې خبره باندې غور او فکر وکړه چې دا کلام د الله د ذات نه راوتی کتاب دی الله طرف ته انسان ورنږدې کوي د الله سره تکلم دی پرې غور او فکر باندې مونږه د قرآن مطالعه شروع کړه قرآن مونږ د علماو نه زده کړه د قرآن تلاوت مونږ شروع کړه انشاءالله هغه انقلابات اوس هم قرآن راوستی شي نارینهو کې انقلابات رالل زنانو کې انقلابات رالل او بیا نارینه او زنانه لا سکه د ځمکې په خطې کې انقلاب راغی ځمکې خطه کې انقلاب راغی دنیا کې تاسو نظر وګرځوئ دنیا کې زمونږه د سوات د کالام غرونه ډېر زیات زرخیز دي هغه د سویزرلینډ غرونه ډېر زیات زرخیز دي دنیا کې ډېرې ښکلې ښکلې علاقې شته خو که تاسو ته چا دا وي یاره سواري کالام ته بیام ته وایې چې روغې کلیونۍ دی باران ته نه ګورې
د خټو ته نه ګورې هلته خو به یخني او که تاسو په دې مجلس کې ماوس وي چې هلکه سعودي عرب ویزې راغلي د مکې او د مدینې سیل انسان له ورکوي یاره تاسو کې به دا څوک چې هغه وایي زه نه ځم زه یم چې حاجي صاحب سبا ورځ ستا کار دی زوی وفات دی جنازه دی وایي ای به خلک پې وکړي خو زه هلته ورځم دا ولې دی مکه او مدینه الله زمونږه د سترګو تور ګرځولي الله یې زمونږ په زړه کې محبت پیدا کړی زه یم چې مسلمان له څه کوي یو کافر په زړه کې به هم د هغې سره محبت وي د دې وجه سره انقلاب قرآن راوسته هغه انقلابي کتاب چې دی هغه خطه خلکو ته محبوبه ښکاره کړه او بیا قرآن انقلاب راوسته عربو نه چاپېره مصر کې خواوشا علاقو کې عربي نه وه قرآن رو رو خورېده خلکو خپلې ژبې هم پرېښودې د قرآن ژبه چې کوم دی نو خلکو خپله کړه نن الحمدلله هغه کلام نن هم موجود دی خو کمی او زما استاره کمی زما استاره ما تا چې درې قرآن ته سوچ نه دی کړی غور او فکر موږ نه دی کړی موږ که چېرته په رمضان مبارک کې په خطا کې چې کومه ورځ موږ له خوب نه راځي قرآن روالو خو زړه کې سوچ او صرف د ژبې په سر باندې لګیا و نه دغه الفاظ به ستا په زړه کې بیا څه انقلاب راولي څه غور او فکر به وکړي ځکه خو به صحابه دا چې کوم دی شپې لګیا و یو آیات کې به شپه چې کوم دی نو دا سبا کړه دا مونږ تراو کې ولې تنګېږو مونږ هلته قاري ته خیال نه او نه زمونږ دې ته غوږ چېرې دی پرې الفاظو کې څه وایي زما رب زما نه څه مطالبه کوي کله چې تاسو غور او فکر سره قرآن اورېدی په الله قسم که تاسو ستړی شوی ولې د نبي علیه الصلاة والسلام صحابه دیو یو رکات کې خانه کعبه کې دننه د قرآن ختمونه لري کړي الله دې په کروڑو رحمتونه راووری د امام بني پر رحمت الله علیه په قبر باندې خانه کعبه کې دننه یو رکات کې مکمل قرآن چې نو دا ختم کړ نو موږ افسوس په دې باندې راځي چې نن سبا دې دور کې د قیامت علامې لري بعضې خلک راپورته شي و امام بني پر رحمت الله علیه ته ټوټل 19 احادیث یادو نو خار کې ماته یو کس 19 احادیث یادو ما مکتبې مخامخ موجود دي راشد علماء ته پتر جامع المسانید د امام بني پر رحمت الله علیه شاګردانو چې د امام بني پر رحمت الله علیه کم احادیث چې امام صاحب روایت کړی دي هغه چې لیکلي هغه جامع المسانید درته ما په سر کومه که یو میله پورې ویوړ زه به ومنم چې امام بني پر رحمت الله علیه ته 19 حدیث یادو کلان مردار کړي نو خپل خون به معاف کړي امام بني پر رحمت الله علیه عظیم استی یو رکعت کې قرآن ولې ختمو ځکه په یو لفظ باندې به غور او فکر کو سوچ به کو یو کس دی د امام بني پر رحمت الله علیه گاونډي دی او ګرمۍ کې به خپل چت ته به راوخته او هلته کې به سملاسته یو ماشوم بچی به ورسره به رملاستو کله چې امام بني پر رحمت الله علیه د دنیا نه رخصت شو وفات شو د ګرمۍ وخت راغی هغه سړی په خپل چت باندې به رملاستی بچی دې تپوس کې ورته وایي ابو جانا زمونږ دې ګاونډ کې چې را کم کور دی د دې کور پرې چت باندې له پاسې یوه مناره لګېدلې وه نن هغه نشتی پلار یې په ژړا شو زوی ورته وایي ابو ولې جاړې ما خو تپوس وکړه بچي هغه مناره نه وه هغه امام بني پر رحمت الله علیه و چې د ماسخوتن په اودس باندې به یې د سحر لمونځ کوو خپل رب ته به ولاړ قرآن به یې تهجدو کې وي الحمدلله نه تنګېدل هغه خلک ولې قرآن باندې غور او فکر کړو یو لفظ باندې به فکر کو سوچ به کو دا سوچ او تصور به کو چې زما رب چې کوم دی هغه زما سره خبرې کوي زما رب ز پر کلام کې چې کوم دی نو دا اینم نو دا سوچ کوي الحمدلله علما موجود دي او زی په زی جمعتونو کې درسونه کیږي مولانا شربالی صاحب درسونه کوي دوره تفسیر به هم ان شاء الله چې کوي کینه ور سره قرآن زده کې او خو په سوچ سمجھ سره د قرآن تلاوت کوي معنا باندې غور او فکر کوي ان شاء الله انقلابات پتا سوونه چې انقلابات بیا معاشره کې څنګه راځي زمونږ پر شپک پټه بدن کې چې کوم دې څنګه انقلابات راځي او نو تاسو قرآن ته ستړي کېږئ ځکه غور او فکر وکوي امام بني پر رحمت الله علینا ساخی جی لوري سر ته ولاړ دا وجاړي چې زما پلار نن د دنیا نه رخصتېږي ورته بچی جاړما په کوم ځای باندې چې ستا د پلار نه ساه خېږي په خدای قسم 1000 پیرې مې په دغه ځای د قرآن ختمونه کړي دي الحمدلله په دې وجه باندې همدغه شانتې زموږ اکابر علماء دیوبند ته راشئ د قرآن څومره خدمات یې کړي دي امام لاهوري رحمت الله علیه امام احمد علي لاهوري رحمت الله علیه د قرآن دومره خدمت چې ما په هر دور کې د قرآن نه جدا جدا خلاصې جوړې کړې دي
کله چې یو کال له طالب راځي هغې دپاره مې د قرآن جدا خلاصې جوړې کړي دي کله چې یو میاشت له طالب راځي هغې جدا خلاصې دي تر دې پورې یو انسان دی په ریلوے سټیشن زما سره میلاو شو ریل ګاډی راغی ارڼې و دی ډبۍ ته بره ورخیږي یوه خپۍ بره ډبۍ کې دی ول لاندې ده او په هغه ټیم کې دی زما نه د غونډ قرآن خلاصه غواړي د هغې دپاره مې بېله خلاصه جوړه کړې شاګردانو تپوس وکړه چې د هغه یو خپه بره ډبه کې یوه لاندې را بره خیږي او ستا نه تپوس وکړي چې قرآن زموږ نه څه غواړي دې دپاره تا څه خلاصه جوړه کړې وی ما ټول قرآن خلاصه په دریو خبرو کې راغونډه کړې ده چې رب چې کوم دی نو راضي که په عبادت سره نبي علیه الصلاة والسلام راضي که په اطاعت سره مخلوق چې کوم دی نو راضي که په خدمت سره دا د قرآن غونډه خلاصه ده قرآن وایي د رب عبادت کوه د نبي علیه الصلاة والسلام اطاعت کوه د مخلوق خدمت کوه بس دا درې خبرې دي هغه چې دویمه خبخېجې ما به ورته ټول قرآن لب لباب او نچوړ چې کوم دی نو دا بیان کړی هغه خلکو د قرآن سره محبت شوق که موږ هم قرآن داسې زده که او په دې باندې موږ غور او فکر وکړه ترجمه موږ زده کړه انشاءالله انقلابات په اوس هم الله تعالی چې کوم دی نو راولي او دا خبر ذهن کې یاد ساتئ اخرنۍ خبره کوم دا علما د الله تعالی لوی نعمت دی زموږ سره هسې نه چې الله هغه ورځ به راولي چې سبا موږ ګرځو او داسې یو مدرس لټو څوک د قرآن د ښو ګری نه دا خبره ذهن کې یاد وساتئ الله په هر دور کې خلکو له د قرآن دا نعمت ورکوي چې خلک ناشکري شروع کړي الله یې تیوالي د دې علماو لایبررۍ ته ورشئ د مصنف نوم به بخاري او سمرقندي لیکلی نن لاړ شي هغه علاقو کې چې کله د علم توهین شروع شو الله علوم د هغې خلکو نه واغستل بقول پیر ذوالفقار صاحب وی زه لاړم تاشقند ته چې کوم زموږ د علومو مراکزو هلته زه روان یم ګیره پټکې کورته کپړې یو زنانه په ما پسې لږه تیزه تیزه را روانه د زمانې مخه واغسته ما ته وی چې ته مسلمان یې ما او وی قرآن خو نه لري زما سره بیګ کې قرآن و ما وی دارې قرآن یې واغست کله ښکلی کله سینه پورې نسی کله سترګو پورې نسی ما یې ولې وی یو کم 40 کاله عمر دی په خدای قسم په اولني ځل د قرآن دیدار کوم په دې وجه دا علما د الله لوی نعمتونه دي ګورئ دا په موږ چې بد لګي چې بیا چغې شروع کړي دي دا مدرسې د الله لوی نعمتونه دي شیخ الاسلام مفتی تقی عثماني صاحب دامت برکاتهم العالی الله دې په عمر کې زندګۍ کې برکت ور واچوي لاړم بغداد ته وی او تاسو ته پته ده چې مخکینی د علم مراکز دا بغداد لولو مشایخ د بغداد نه لولو مدارس د بغداد نه لولو مصنفین محدثین لولو صوفیای کرام د بغداد خلق په بغداد ته تلل وی لاړم بغداد ته ما دا زمونږ د کراچۍ په شان زمونږ د پاکستان په شان مدرسې وای ما د مدرسو تپوسونه کول د شیوخو تپوسونه مې کول خلکو ما ته وی ته چې کومې مدرسې یادې دلته نشته ما ورته دین خلک څنګه زده کوي وی دلته کې یونیورسټو کې او کالجونو کې د دینیاتو پیرډي په هغې کې دین زده کوي نور هغه جامعات دلته نشته کوم چې ته وی الله دې خیر کې کښېنئ جماعت نه بهر روډ ته مه ځغلئ روډ ته څوک نه ځغلي زلزله کې پناه جماعت ته کښېنئ شیخ الاسلام صاحب وی ما وی چا مخکینی مشایخ چرته راسي او لو شیخ راته وخوي چې نشته یو کس راله درک راکا چې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د مزار سره یو جماعت ته او پاغه کې هغه پخوانی عالم دی سپینګیره چې هغه زاړه کتابونه ولي زه چې ورالم واقع ده چې لو شیخ او لو بزرګ زه ورالم خبرې اترې او شمایره پاکستان نه راغلم خو دلته دینی جامعات مې کتل په نظر رانلل شیوخ مې کتل په نظر رانلل ما ته پاکستان کې د علم هغه څه طریقه کار دی ما تر نحو امیر نه بخاری شریف پورې د خپل درس نظامی پوره تفصیل بیان کړ خپل ډق ډقې وجړل چې دا خو هغه پخوانی علوم د کمو کې خلکو کې به انقلاب راوسته او صحیح علما به پیدا کول بیا وی د پاکستان طلبا علماو ته به زما دا پیغام ورسې تقی عثماني صاحب ته وی چې دا پیغام به زما ورسې چې هر قسمه سختی به برداشت کوئ هر قسمه خبرې به وړئ خو د دې مدرسو په خلاف پر چا لاس پورته کول چرته برداشت نه کوي کرې موږ په سرو سترګو ګورې جاړو
هغه خلک جاړي عزتمندو نن علما خدای درکړي نن مدارس خدای درکړي نن کتاب هم موجود دی مخکې د دینه چې الله دا علما والی مخکې د دینه چې الله دا مدرسې ستاسو نه والی او مخکې د دینه چې الله دا کتاب ستاسو نه والی هغه روس او بل علاقې له ورکی دا علما د سر تاجونه وګڼي پرې قرآن باندې ځان پوه کوي دا قرآن د رب د طرفه یو میسج دی یو پیغام دی ته لاړې بازار کې تا یو واشنګ ماشین واغسته یا د کپړو ګنډلو هغه ماشین واغسته د هغې سره یو پرچه درکې هغې باندې لیکلي طریق استعمال سړی هغه وګوري هغې کې چې کوم هدایات یې هغه هدایاتو مطابق هغه مشیندري استعمالوي نه هغه مشیندري پایداري کله چې د هغه هدایاتو مطابق نه استعمالوي هغه مشیندري سبا ورځ یا د کباړې ګودام کې پروتې پل کې پرې راګرځولی یا پکې ماشومانو تارونه اچولی ځانه پیلبې کوي هم د انسان یو قیمتي مشیندري ده د انسان د مشیندرۍ قیمت څوک نشي ادا کولی ستا نه د یوه سترګه چا وویسته ته بیا وروسته د دې قیمت ادا کوای له ځان له ستا چې کوم دی یو غوږ کڼ شو قیمت دا پوره دنیا ورکه بیا ځان له غوږ سم که نشي سمولی ستا دا یوه ژبه خدای پاک چاړې کړه تمامه دنیا بیا ورکه قیمت کې اسمانونو عمر سره ورکه ستا ژبه بیا کار نه رالي د دې انسان دا مشیندري چې دی اعلی او قیمتي مشیندري ده ولې دا به په غیر د کتاب نه چلیږي څه د دې لپاره طریق استعمال الله قرآن را لېږلی دی خو قرآن چېرته کې موږ او تاسو کولاو کړی نه دی چې زما رب ماته څه وایي چې د بدن دا مشیندري دا سترګې دا غوږونه دا زړه دا لاس او دا خپې دا ژبه به څنګه ته استعمالوې د دې مثال خو موږ د قرآن نه داسې جوړ کړی لکه یو انسان رور یا پلار د سعودي عرب نه هغه خط راولېږي او راشي تا پکې د کافرو ګولې کېښولې تا پې عطر ولګول تا ریخمو کې بند که تا کپړو کې دننه بند که ټیم په ټیم یې رالی ښکلی چې دا زما د بچي خط دی کاکا بچی درته لیکلي سریه پړاو کړی مې نه دی خو زما د بچي خط دی خلک بوی بیوقوفی پړاوي کا که په خپله پړاوېدو باندې نه پوهېږي څوک په پوهېږي هغلی ویسته چې پړاو کې تا پې پوهېږي ستا بچی ستا نه څه غواړي څه راولېږه ستا بچی تا له څه پیغام درکوي همدغه شانتې د رب کائنات د طرفه دا قرآن و مسلمانه تا ورسره ظلم وکړه ته خو یې په سینه پورې نسې ته خو یې ښکلی ته خو یې جرګو لوړې ته خو چې کوم دی د جوماتونو او د کورونو زینت پې جوړ کړې ته خو پې قسم خورې تا چرته یو علم ته مخکې کېنښو چې زما رب کائنات ماته وایي یا ایها الناس ای خلکو یا ایها الذین آمنو زما رب خو ماته برای راست آواز کوي چې زما رب ماته څه وایي مولانا صاحب ما خو بې لږ پوه که که نه نه انشاءالله قرآن باندې به ځان پوهیو او بله خبره داره چې دا قرآن د رب د طرفه یو قانون دی قانون چې خلک لولي په قانون ځان پوهې دې دپاره نه زه صرف راټې ولګوم د دې دپاره چې د دې ملک هم قانون دی ځان د جرم نه ساتم قانون په دایره کې دننه دننه ګرځم انشاءالله قرآن به زده کوو د دې علماو نه دا تفسیر ختم شي انشاءالله بیا به شروع کېږي او په دې نیت باندې به زده کوو چې زما رب ماته په دې کې څه قانون ښولی د جرایمو نه ځان ساتم په قانون په دایره کې دننه دننه چې کوم دی نو دا ګرځم الله پاک دې داسې جامعات همیشه لپاره دلته قایم او دایم ساتي د دې علماو د سر دا سوري د همیشه لپاره الله زمونږ په سرونو قایم او دایم ساتي الله دې داسې قسمه محفلونه همیشه لپاره زمونږ په زندګۍ باندې راولي او زمونږ دا ماشومان دی الله د قرآن او د حدیث په علومو باندې منور کړي پر یو څو خبرو دی الله مونږ له دا عمل کولو توفیق راکړي و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین